په یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله الناظر والمنظور الیه، الله رب العزت لعنت را وری په هغه انسان باندې چې بد نظره کې مبتلا دی او هغه انسان باندې چې خلکو ته د بد نظره مقور کوي. زنانه ځان داسې ښایسته کی چې بار روزي چې ما ته خلک وګوري، دا خلکو ته د بد نظره مقور کول دي. د خدای تعالی لعنت وریږي په داسې انسان چې پکې په بد نظره کې مبتلا دی او چاله د بد نظره مقور کوي. لعنت سمانا د الله رحمت بده سړی نه وریږي، الله ته خفي بده وخت کې. بل طرف ته علماء لیکلي دي د بد نظره په وجه باندې د انسان د جسم نه بدبوئی غوندې ځي، د کپړو نه بدبوئی غوندې ځي. د بد نظره په وجه د خلکو په زړونو کې د نفرت پیدا شي. د بد نظره په وجه د انسان د چهره نه نورانیت ختميږي. د بد نظره په وجه په نیکو اعمالو توفیق نه ملاويږي. د بد نظره په وجه نیکو اعمالو کې زړه نه لګي، نه موس خون کوي، نه تلاوت خون کوي، نه ذکر خون کوي. اصل وجه بد نظره کې مبتلا دی. د بد نظره په وجه انسان نه د نیکو اعمالو توفیق نه ملاويږي او د بد نظره په وجه باندې انسان د نیکو اعمالو ثواب ضایع کیږي. مونږه مونږ او د سم کو الحمدلله، تلاوت ذکر هم کو، دعا هم کو، خو بد نظره کې مور سره مبتلا یو. د دغه ګناهونو په وجه باندې انسان نیک اعمالو اجر ټول ضایع شي، برباد شي. هغه هندوستړي خدای ناراضه، هغه چلونه مونږ سره شوړ. د روایتو پرانا کې علماء لیکلي دي چې بد نظره په وجه باندې په زندګۍ کې، په وخت کې، په رزق کې برکت ختميږي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل شانو استاد سترګو په خیانت باندې هم عالم دی. مونږ په سترګو باندې چاته غلطه اشاره وکړو، د دې نه الله خبر دی. پزله کې ګډې وډې خبرې او سوچونه فکرونه چاته پیدا شو، د دې نه الله خبر دی. نو چې الله رب عزت مونږ په هر ټایم کې ویني، نو ولې د الله نه دونه حیا مونږ له ناراضي؟ د بنده نه حیا کو، د الله نه حیا ناراضي. عثمان غنی رضی الله عنه یو سړی ورلرالو، بلارته بد نظری شوی و. عثمان غنی رضی الله عنه چې کله د هغې سترګو ته